الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. زماد دین اسلام عزتمند و محترمو د نننی درس عنوان د هدی النبی صلی الله علیه و آله وسلم فی صوم رمضان. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت طریقہ د رمضان د روزې په نیولو کې د نبی علیه السلام عادت مبارک داو چې د رمضان روزې دا به شروع کولې په لیدلو د میاش باندې، چې کله به د رمضان میاش ولیدله نو بیا به روزې شروع کړې د رمضان، او یا به داسې وه چې یو ګواهي کوونکي به ګواهي وکړه په لیدلو د میاش د رمضان باندې، بیا به نبی علیه السلام د رمضان روزې دا شروع کړې. او دی فرمایلی هم دی چې تاسو روزه ونیسئ په وخت د لیدلو د میاش باندې، او دغه شانتې کله چې میاش ووینې د شوال نو بیا روزه ماته کې اختر کې. کله به داسې وه چې د رمضان دا میاش د لیدلو نه به وریځ وغیره دا حایل شوله، په هغه ورځ باندې به وریځ وه، بیا به نبي صلی الله علیه وسلم د شعبان 13 ورځې دا پوره کولی، د هغې نه بعد به بیا د رمضان روزې دا شروع کولی. نبی صلی الله علیه وسلم به د شک په ورځ باندې روزه نه نیوله، او د دې شک په ورځ باندې د روزې نیولو نه نبی صلی الله علیه وسلم منع هم کړې ده. او هر چې د اختر د میاش ګواهان دي نو د رمضان د میاش په لیدلو کې به نبی صلی الله علیه وسلم د یو کس ګواهي دا هم قبلوله، او د اختر د میاشتې په لیدلو کې به نبی صلی الله علیه وسلم د 2 کسانو ګواهي دا قبلوله، چې کله 2 کسانو به ګواهي وکړله د اختر د میاشتې په لیدلو باندې، نبی صلی الله علیه وسلم به هغه قبول کړو، د هغې په لیدلو باندې به اختر کړو. کله به داسې مشوه چې نبی علیه السلام به سحر شو روزه به نیولې وه، او یو بل ځای کې به چا میاشت لیدلې وه او ګواهي د اختر به راله د ورځې په نیمایي کې، نبی صلی الله علیه وسلم به هغه ورځ روزه ماته کړله، او صحابو ته به هم حکم وکړو چې تاسو روزه ماته کې، او د اختر مونځ دا به بیا سبا په خپل وخت کې ادا کړ. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت مبارک دا دی چې د روزه ماتي په وخت کې به نبی علیه السلام روزه ماتي کې تلوار کوله، او په دې باندې امت ته هم ترغیب ورکړی دی چې یو سړی د روزه ماتي په ټیم کې تلوار وکړي، چې کله ټیم داخلي شي غروب الشمس نور غایب شي نو په دغه ټیم کې روزه ماتول دا پکار دي. په دې کې تاخیر کول چې رستو انسان 10 منټه او 20 منټه رستو روزه ماتي، دې دپاره چې احتیاط کوي، نو دا احتیاط د ځان نه دی، خپل ځان د الله او د الله د رسول نه مخکې کول دي، دا ثواب نه دی. زما عزتمندو نبی علیه السلام به روزه چې څنګه ورځ ختمه به شوه نور به پرېوته نو روزه به یې ماتوله. او هر چې سحري او پیشمنی دی نو د پیشمنی په باره کې د نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه دا ده چې انسان دا پیشمنی رستو کی، او د پیشمنی په رستو کولو باندې نبی علیه السلام امت ته ترغیب دا هم ورکړی دی چې دومره رستو کې حدیث کې راځي چې د نبی علیه السلام د پیشمنی او د سحر د مونځ په ټایم کې به دومره وقت لکه یو انسان 80 آیاتونه د قرآن عظیم شان دا تلاوت کی. کله به نبی صلی الله علیه وسلم چې کله روزه ماتوله نو د روزه ماتي په باره کې د نبی علیه السلام سنت داو چې د ماښام د مونځ نه مخکې به روزه ماتوله، او د روزه ماتي دپاره به نبی علیه السلام د تازه کجورو انتخاب کو، چې کله تازه کجورې به نه وي نو بیا به په عامو وچو کجورو باندې روزه ماتوله، او که وچې کجورې به هم نه وي نو بیا به نبی علیه السلام د اوبو په سګوټونو باندې روزه ماتوله. د دې بعضې خلکو په نیز باندې مالګې باندې روزه ماتول دا بهتره ګڼي، لیکن دا چې ته حدیثو کې نه دي راغلي، او که بیا دا نه نو بیا چې په هر یو څیز باندې انسان روزه ماته کی. د نبی صلی الله علیه وسلم نه په صحیح روایت د ابو داود کې د روزه ماتي په ټایم کې دا دعا نقل ده چې نبی علیه السلام به کله روزه ماته کړه نو دا دعا به ویله چې ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله، هغه تنده ختمه شوله، رګونه دا لوانده شو، او اجر د الله په نیز باندې ثابت شو که الله سبحانه وتعالی وغواړي. د روزه ماتي دا دعا د صحیح حدیث کې راغلی ده. د نبی صلی الله علیه وسلم
سنت طریقه په میاشت رمضان کې هغه دا وه چې نبی علیه السلام به د روجې سره سره په دې میاشت کې نور هم ډیر انواع د عبادتونو دا کول. په رمضان کې به نبی علیه السلام له جبریل علیه السلام راته یدارسه القرآن، د نبی علیه السلام سره به قرآن د ورکو، قرآن به ورته نبی علیه السلام اورو. په کم کال باندې چې نبی علیه السلام وفات کېده نو جبریل علیه السلام په هغه کال رمضان کې راغلی و، نبی علیه السلام ورته 2 کرته قرآن اورولی و. دین علاوه نبی صلی الله علیه وسلم به په رمضان کې صدقې ډېرې زیاتې کولې، خلکو سره به احسان ډېر کو، منځونه، ذکر او اعتقاف او د قرآن عظیم الشان تلاوت وغیره داسې قسمه عبادتونه به نبی علیه السلام په دې میاشت کې ډېر کول او امت ته د دې ترغیب ورکړی دی. نبی صلی الله علیه وسلم بل یو سنت دی چې هغه په نبی علیه السلام پورې خاص دی، هغې ته وصل ویلی شي. نبی علیه السلام به کله په دې روجو کې پیوسوالی وصل کو. وصل دی ته چې سړی روجه ونیسي او بیا ماښام ټایم کې دا روجه ماته نه کي او بیا ورپسې شپم تېره شي او بله روجه ورپسې هم ونیسي چې دواړه روجې دا یو ځای شي، میانځ کې روجه ماته نه شي. دې ته وصال هم وي، وصل ورته هم وي. صحابه به د دې نه منع کول، هغې ته به حکم کو په پیشمني کولو باندې. دا عبادت د نبی صلی الله علیه وسلم خصوصیت دی. نبی صلی الله علیه وسلم د رمضان په میاشت کې بعضې کارونو چې د هغې نه به منع کوله، د رفث د بېحیایۍ کارونو او د خبرو نه به منع کوله. دغه شانتې په رمضان کې د چغو ویستلو نه، د جنګونو کولو نه او د کنځلو کولو نه به نبی صلی الله علیه وسلم منع کوله. او دی فرمایلی دي چې ستا روجی او بل سړی تا ته کنځلې کوي نو ته هغه ته په جواب کې ووایې چې انی صائم، زه چې کوم دی روجهدار یم، ځکه تاله ستا د کنځلو جواب دا نشم درکولی. نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله سفر باندې وته په میاشت د رمضان کې نو د نبی علیه السلام سنت دا و چې صحابه له اختیار ورکړی و چې د سفر په دوران کې که څوک روجه نیسي او که څوک روجه ماتوي. او نبی صلی الله علیه وسلم به چې کله په رمضان کې د جهاد دپاره ته نو چې کله به دشمن ته نږدې شو نو بیا به حکم کوو په روجې ماتولو باندې. نبی صلی الله علیه وسلم په سفر کې د روجې ماتولو دپاره څه خاص اندازه او تقدیر دا نه دی مقرر کړی، بس هغه سفر چې په کوم سفر کې انسان قصر موس کوي نو هغه په هغې کې روجه هم ماتولی شي. نبی صلی الله علیه وسلم سنت طریقه دا وه او صحابو عمل هم دا و چې کله به په سفر باندې روانېدل او د کور نه به ووتل په سفر باندې، اگر کله د مدینې نه به لرې نه وتلي، د مدینې کورونه دا به ورته ښکاره کېدل، بیا به هم روجه ماته کړله. یعنی انسان چې کله په نیت د سفر باندې وځي نو بیا روجه دا ماتولی شي. نبی صلی الله علیه وسلم به کله داسې حالت کې هم سبا کو د رمضان په میاشت کې چې په حالت د جنابت کې به اذان به وشو، نبی علیه السلام به په حالت د جنابت کې و. نبی علیه السلام به د اذان نه بعد غسل وکړل، مونځ به وکړو او په دغه ورځ به روجه ونیوله. دې نه دا معلومه شوله که یو سړی په حالت د جنابت کې په ده باندې سبا شي په رمضان کې نو د روجې ته څه نقصان نه وررسي. د نبی علیه السلام نه دا ثابت دي چې په رمضان کې په ورځې باندې به نبی علیه السلام خپلې بعضې بیبیانې ښکلولې، په داسې حال کې چې نبی علیه السلام به روجه و. نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره دې لپاره کوو چې په رمضان کې صرف د خپل اهل سره جما کول حرام دي، نور د هغې سره خپل بدن لګول یا قبله وغیره دې کې شرعاً څه حرج نشته، کله چې انسان په خپل ځان باندې وس لري، خپل ځان کنټرول کولی شي. نبی صلی الله علیه وسلم په رمضان کې سنت طریقه دار چې مسواک به وخه. ډېر خلک په رمضان کې د مسواک وخلو نه منع کوي او یو باطل استدلال دا حدیث نه کوي چې حدیث کې راځي چې الله سبحانه و تعالی باندې د روجهدار د خولې بوی دا ډېر د مشکو عنبرو نه خوږ لګي، نو په رمضان باندې دغه بوی ختمیږي. خو دا خبره صحیح نه ده. ولی هغه د خولې نه چې کوم بوی ځي هغه د خولې د ګندګۍ بوی نه دی، بلکې هغه د معدې هغه وږم دی. کله چې دا معده خالی شي دین یو خاص قسم وږم راځي، هغه وږم مراد دی حدیث کې. د خولې صفایي دا به نبی صلی الله علیه وسلم کوله. مسواک وخل په روجه کې دا روجې ته څه نقصان نه ورسي. دغه شانتې نبی صلی الله علیه وسلم به کله چې روجه نو په روجه کې به اودس کو. په اودس کې د نبی علیه السلام نه مزمزه او استنشاق دا نقل دي چې انسان خولې ته به اوبه اچولی شي، پوزې ته هم اوبه اچولی شي. خو دومره ده چې په روجه کې به انسان مبالغه نه کوي
چې اوبه انسان خولې ته واچي او غړغړو کي او مرې ته حلق دی اوبه ورسي، دغه شانتې پوزې ته اوبه اچول او بیا ځان ته اوبه راښکل چې حلق ته ورسېږي، دې نه به انسان ځان ساتي. دغه شانتې نبي صلی الله علیه وسلم په روژه کې په خپل سر باندې اوبه هم راړولي دي، یعنې غسل کول هم په روژه کې دا جایز دی. کم انسان چې به په رمضان کې په هیره باندې خوراک او څښاک وکړو، نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته د قضا راګرځولو حکم نه دی کړی، یعنې په هغه باندې قضا دا نشته دی. دغه شانتې کم سړی چې ناجوړه دی یا مسافر دی، نبی صلی الله علیه وسلم هغه له اجازه ورکړې ده د روژې ماتولو، او بیا یې ورته حکم کړی دی چې د دې قضایي دا به راګرځی په نورو ورځو کې. دا قرآن کې هم الله سبحانه وتعالی ذکر کړي دي. هغه زنانه چې هغه ماشوم له تی ورکوي او هغه چې کم دی په خپل ځان باندې یا په ماشوم باندې یریږي، د هغې هم دقه حکم دی چې روژه ماتولی شي، وروسته بیا د هغې قضایي راګرځوي. وبالله تعالی التوفیق.